حدیث شریف کی راځي چې یو صحابي د رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته تشریف راوړلو او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ارشاد فرمایي چې یا رسول الله زما سره یو اوخ دی زه ټوله ورځ چې دی هغه مزدوري وکم په دغې اوخ باندې چې دی سامان وغیره چې دی اچوما بیا د هغې نه کوزوما ټوله ورځ زه مزدوري وکم ستړی شمه او کله چې زه کور ته راشم او بیا زه سملم اوده شمه نو زما دا اوخ ډیر خطرناک او ډیر دردناک قسم اوازونه وکاږي چې د هغې د لاسه ماته خوب نه راځي لہذا زه د دې ماته دعا وکړه زما د اوخ ته دعا وکړه چې الله تعالی د ده دا کم عادت چې دی نو دا ختم کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ارشاد فرمایل چې ما خو ستا خبره واورېدل د مدعي خبره خو ما واورېدل وزو د مدعا علی یعنی د هغه اوخ خبر اورېدل غواړم رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه اوخ چې دی هغه را اوغتلو او د هغه اوخ نه پوښتنه وکړله چې تو ولې داسې کې دا خو ستا مالک دی دا ستا د هر څه خیال ساتي ستا د خوراک خیال ساتي نو تو بیا ولې دی خوب ته ولې نه پرېږدې نو هغه اوخ ورته وویې چې یا رسول الله دا زما مالک دی دا زما ملګری دی دا زما د هر څه خیال ساتي خو کله چې دی ستړی ستومانه خپل کور ته ماښام راشي او د ماښام کله چې دی لمونځ وکړي نو دی ډډه ولګوي او یعنی د سملاستو په اراده باندې چې زه لږ ستړی یم ډډه به ولګوم او بیا به د ماسوتن مانځه ته پاسم خو چونکې دی ډېر زیات ستړي د هغه ستړیوالي د لاسه په ده باندې چې دی خوب غالب شي او دی اوده شي نو زه د دې وجې نه د اوازونه او د خوفناک قسم اوازونه وکاږم چې دی د ماسوتن د مانځه ته راپاسي هسې نه چې د ده نه د لمونځ قضا نشي او بیا ورځ په قیامت باندې الله رب ذوالجلال زمانه پوښتنه کوي چې دا خو ستا مالک او دا ستا هر قسمه خیال ساتلو دی بیا تا ولې چې دی نو د مانځه ته ولې نه راپاسولو نو زه د الله تعالی د دغې ورځې د دې رغه نه یریږم چې الله تعالی ما راونه نیسي په دې وجه باندې چې دی نو زه دا خطرناک قسم اوازونه وکاږم چې زما دا مالک راپاسي او دی د ماسوتن لمونځ وکړي هسې نه چې د ده نه دا لمونځ قضا نشي چې ورځ په قیامت باندې الله د ده پکړ هم ونه کړي او ورځ په قیامت باندې زما پکړ هم ونه کړي